هارون الرشید یو ډیر نیک بادشاہ را تیر شوی دی. یو بزرگ انسانو، د علماو کرامو ډیر زیات قدردان او احترام به د علماو کو. او هارون الرشید دا غوښتله چې زما دا بچان زما اولادم نیک او دنم علما الله تبارک وتعالی جوړ کړي. د هارون الرشید دو زامنو، مامون الرشید او امین الرشید، دا دو زامن هارون الرشید دا واغستل او د امام ابو یوسف رحمت الله علیه په خدمت کې دا حاضر کړو. دې دپاره چې دی دینی تعلیم دا وکړي او تربیت دا حاصل کی او زما دغه بچیان دا دیندار جوړ شي، دا علما جوړ شي او دا دین خدمت کوونکي دا جوړ شي. په دغه اراده باندې هارون الرشید دواړه زامن مامون الرشید او امین الرشید دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر کړل او هغه ته په حواله کړل. هارون الرشید یو پیره مدرسې ته ورغی. کله چې د مدرسې ته ورغی وی کتل د هارون الرشید بچی چې کم دی استاذ ته اوبه اچوي او استاد یې لګیا دی اودس کوي، خپې دا وینځي. باچا د خوشحالېدو په ځای باندې ناراضه شو، خفه شو. باچا ته هارون الرشید خوشحالي په کار وه چې زما بچو تربیت دا کیږي، دیندار جوړیږي. د خوشحالۍ په ځای باندې ډېر ناراضه او خفه شو. او امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته ویل حضرت وی تا ته خو ما بچي رالیږلي دې دپاره و چې دی ادب یې زده کي، تربیت یې زده کي. نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ادب خو ورته یې زده کومه، تربیت ورکومه، ادب ورته یې زده کوم. دغه وجه ده چې دا شهزاده دی، د باچا زوی دی او بیا هم چې کوم دی ما ته اوبه اچوي او زه خپې دا وینځمه. هارون الرشید ورته وفرمایله مزه به هله کولی چې په یو لاس یې ستا خپو ته اوبه اچولی، په بل لاس یې ستا خپې دا وینځلی. نو هله به یې مزه کولی، خوند به یې کولی. اوس خو لګیا ده تا ته اوبه اچوي او ته خپلې خپې دا وینځي. دا عزتمندو هارون الرشید خپل بچو په خدمت باندې دومره خوشحالیږي او د دومره مینه او محبت چې زما دا بچي دا دیندار شي، زما دا بچي دا ادب یې زده کي. ادب یې زده کول بچو ته د دومره لوی شوق او مینه او محبت. نو هارون الرشید ته عزتمندو الله تبارک وتعالی ډېر لوی شان، ډېره لویه مرتبه الله تبارک وتعالی دا ورکړې وه. د هارون الرشید د ده چې کوم دی ډېر لوی سخاوت ده، مشهور او معروف. د هارون الرشید په باره کې راځي چې دا به یو کال حج به کوو او چې په کم کال به حج ته تو 200 علما به ځان سره په خپله خرچه باندې رابوتلل او دویم کال باندې به دی به جهاد کې شریکېده، به جهاد دا کو. او چې په کم کال به جهاد کو نو په هغه کال به 400 علما په خپله خرچه باندې دا حج ته لیږل. نو دا الله رب کریم دومره عظیم سخاوت هارون الرشید ته دا ورکړو چې کله به حج ته تو په خپل انداز سره 200 علما بوتلو او کله به چې جهاد کې شریکېده نو به 400 علما
په خپله خرچه باندې دا لېږل. د 200 په ځای بیا 400 کسان حج ته دا لېږل. د ده بیبي وه زبیده نومېده، زبیده نوم یې و. هغه ډېره زیاته دینداره وه او ډېره حیاداره بیبي وه چې د هغې په نامه باندې نهر زبیده دا جوړ شوی. دا دواړه ډېر زیات دینداره او الله رب کریم دې ته ډېر زیات چې کوم دی عزت او ډېر لوی شرافت الله تبارک وتعالی هارون